بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون سورة البقرة دا آیات نمبر 51 52 او 53 ده په دې آیاتونو کې د بنی اسرائیل واقعات او حالات ذکر کیږي او دا څه قصه نه ده د دې مقصد د لپاره چې دنو ذکر کيو چې الله تعالی په دنیا کې او د دنیا مشري الله بنی اسرائیل له ورکړو ولې ورکړو هغه کې توحید او دنیا قیادت او مشري چې دنو هغه له ورکړو او د دې لپاره آدم علی السلام الله چې دنو پیدا کړو او بیا د مشري د دیونه واغستلې شو په دیو کې قباحتونه او غلط صفات رااله نو هغه مشري چې دینو هغه دی اخرنی امت چې دینو حواله شول وس په دنیا کې دا امت ته چې توحید د پاره بچ دینو دا راوچتیږي او د توحید دا پیغام بچ دینو رسي خلکو ته پدې وجه چې دینو دا غوړه امت ته چې پدې کې توحید دی نو الله تعالی به زې په زې باندې دا غوي نعمتونه ذکر کيو چې دا نعمت را پیاد کړي دا را پیاد کړي دا را پیاد کړي او زې په زې به دا غوي هغه قباحتونه ذکر کيو چې ګوره دا تاسو غلطي و نو دی امت ته وي دی غلطۍ نه چې دنو ځان وساتي نو دا دی امت د پاره چې دنو ذکر کیږي چې دیو د دینه چې دنو عبرت واخلي یو انعام خدا په تیر شوی آیاتونو کې وشو چې غټ انعام داو چې الله تعالی بنی اسرائیل د فرعون نه چې دنو خلاص کړل او دا د موسی علیه السلام په مشرۍ کې دا نجات بنی اسرائیل ته ملاو شو او دیو په دریاب باندې راپوري وتله په بحر احمر او بحر قلزم باندې او بل انعام داو چې فرعون غر کېدو دیو دشمن او دیو ته پسترګو باندې قتل دا څومره غټ انعام نو یو دا دو دا انعامات چې دنو هغه ذکر شو چې د فرعون نه چې دنو دیو ته نجات ملاو شو د موسی علی السلام په مشرۍ دیو چې پورې غاړه راپورې وتله نو دغلته یو صحرا و دغه صحرا ته وایي صحرای سینا او میدان تیه ورته وایي دا د مصر او د فلسطین په منځ کې و مخ کې وز دا په مصر کې چې دینو داخل لدنه وس میدان هم د صحرای سینا وسنه نو امداد نو دلته الله تعالی دیو ته حکم وکړو چې تاسو د فرعون نه نجات ملاو شو نو وسلار شي خپل وطن دا کنعان ته فلسطین چې دینو هغه آزاد کړو نو دیو ویل چې مونږ جنگ نشو کولای مونږ جهاد نشو کولای هغه مقدس ځمکه چې دینو هغه آزاد کړو او دیو چې په مصر کې ونه دیو 430 سال چې دینو الته تیر کړو دا خو سدي سي خالص مکه نو پرتا په دې باندې عمالقه راغلو زورور جبارین قوم عمالقه او هغه په چې دینو قبضه کړو نو دیو ته حکم وشو چې تاسو لاړ شئ دا غوي سره jihad وکئ او دا پاک او برکتناک ځمکه چې دینو دې ته واپس دینو داخل شي نو دیو ویل چې موږ jihad نشو کولای موسی علی السلام ته ویل چې تلاړ شو ستارب دلاړ شي او jihad وکئ موږ بدل تناسو دې قوم سره موږ jihad نشو کولای دیو ولې نشو کولای دیو په مصر کې چې د غلامۍ ژوند تیر کړی او غلام چې دینو هغه jihad نشي کولای جهاد آزاد خلق کيو آزاد خلقو کار دی غلامان چې دنو هغه جهاد نشي کولای نو چې دیو دا حکم ونه منو دلو نو الله تعالی په سلويخ کال چې دنو دا مقدس ازمکه چې دنو حرام کړل
او دیو په دې میدان تیه کې چې دنو حیران او پریشان او سرګردان چې دنو ګرځېدل په دې کلاو میدان کې دغه ځمکه په 40 کال چې دنو حرام کړه چې یو جهاد یې ونه کو خام نو دا غلامانو دیو جهاد نشو کولای په دیو کې بیا ورستو آزاد خلک پیدا شو په دې صحرای سینا کې په دې 40 کال کې آزاد خلک پیدا شو هغوی چې دنو راپاسېدل او ځوانانو هغوی چې دنو بیا بیت المقدس او خپل فلسطین چې دنو هغه فتح کو او خپل علاقې ته چې دنو داخل شو د یوشع بن نون په قیادت کې دیو چې دنو دا فتح وکړل چې نور خلک په دیو کې پیدا شو هغوی جهادونه وکړل نن مسلمان چې دنو ولې ذلیل دی کافر پی راضي مسلمان په هر ځای کې ډبیو مسلمان خپل مقصد پرې خې دی جهاد چې دنو هغه پرې خې دی ځکه کافر چې دنو هغه په زورور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې فرمایي و یو وخت به دې راشي دا کافر په تاسو باندې دې راضي لکه وږي چې په دسترخوان باندې څنګه ورمنډه کوي صحابه کرام وایي اے د الله رسوله دا بسوجي د مسلمانانو تعداد چې دنو هغه به کمی وینا د مسلمانانو تعداد به زیاتی سمندر د زق په برابرې و دیو ته به یو بیماری ولګي د هغې بیماری په وجه باندې به دیو جهاد نشي کولی نو یا بیماری څه ده هغه وهن دی وهن صحابه بیا تپوس کوي ومل وهن یا رسول الله دا څه شی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا مینا محبت او د مرګ نشیدنو یرا دا پچا کې و دا دو شینا باغی باندې به دشمن راضی ډاډا لکه وږي چې په دسترخوان باندې شیدنو ورزي نن مسلمان وای زه تجارت کوم او زه جهاد نه کوم خیر دی که مسلمان ډبولې کی مسلمان خیر دی دا نه د عوام ما سي جذباتيان دي دا کشمیر نه دا تقسیم شوی دی خام نیمه یو لور کو نیمه بل لور کو دا عوام دوکه کوي عوام ته یو اډو کې ورچيو عوام په دوکه کې پراته دي نور فیصله وختي شو ده درسو وجینا چې جهاد نشته دې واحد حل ده چې مسلمانان جهاد وکړي دا بل سبانه نه ازادي کشمیرو دې واحد حل دغه سړی جهاد وکړي مسلمان جهاد نه کوي نو کافر به د ځمکې نه اخلي سه هندوستان نه د وسه پوری یو انچ زمین نه دی ځمکه ته نه رته دي او نور راونی ولا سلامت بنگلاديش هغه چې دنو پاکستان دو ټوکلې کو هغه ته واغستو او وسم په براینا کو بنگالیان حکومت کوي او نور د انډر د هندوستان د لاندې دي او دغه شان دي کشمیر راونی وو زمون لاړه خام مونږ نیول نه ده زمون په کې ځمکه لاړه ځکه چې مسلمان خپل مقصد پرې هغه صحابه کرامو هغه تاریخ چې د موږ هېر کړی دی په خوانه په سکولونو کې د محمد بن قاسم سبق بو میجر عزیز بټ سبق بو د بهادر خلکو دا سبقونه بو ویل ځوانانو پای کو بس غیرت او جذبه راپورته کېدا اوس هغه سبقونه نشته د انګريزيانو دغه سبقونه ول راوستي دي دا اوتی بوتی اخوا دی خو اجي بیا غړ شي هغه بس جهاد وکي هغه بس صحابو د تاریخ نه بچی دي نو خبر شي نو غلامان نه دي غلامان خلق دا جهاد نشي کولی آزاد خلق ها آزاد خلق جهاد کوي او دغه شانت کې کله چې بدر کېدلو غزوه بدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راټول کړل وای تاسو مال مشوره راکړئ وسو نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ویل مال مشوره راکړو مهاجرین خو چې دنه ویل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار ته چې دنه اشاره و چې انصار سم مشوره راکړو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسې دو وې دا الله رسوله و چې موږ کم طرف باندې چې دنه ورچې موږ هغه ته تیار یو قسمندر تم چې دنه ورچې هغه ته تیار یو مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسې دلو وې دا الله رسول موږ سب بنی اسرائیل نه یو چې موسی علیہ السلام ته ویلا چې تلاړ شو ستاره رب دلاړ شي او jihad دیو کې موږ بدل تناسو
مونږ هغه نه یو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای کله چې مقداد رضی الله تعالی عنہ دا خبره وکړه نبی له صلوات و سلام په دې مخ مبارک کې خوشحالي رااله چې وې خندله اثرات په کې د خوشحالي پیدا شو. نو هغه اسم وسره نو صحابه وسره ایمان او پکې ایمان ملکونه ته چې دنو یې ریدله روم او پارس هغه څنګه خلک وې طاقتور خلک نه وو چې ته یو کجوره به وخوړله ماخام پوری پاغي باندې بجدنو گزاره کوله. واغه روم او پارس نه هغه نه پلړځانو. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ رستم پهلوانو د پارسو هغه په یو پیر باندې جدنو سل کسان وهله. چې کله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ نو واوریدو نو تب ول راغلو او کینسر وته جدنو لګیدل و مخامخ شوی وته هم نه و. چې کله وته بیا مخامخ شو په دې دوه ګوتو کې اوچت کو زمکه ته راواچلو بیا پکې سنو. دا سوجو ایمانو د الله او د رسول سره مینه او محبت. نن په دنیا باندې ورپسې یو تجارت کو جهادونه وینه کو تجارت کو نو دغه به بیا هلي. نو دیو دلته پس په دې صحرا کې چې دینو دیو سیدله درون نه چخلا شو و جهاد د نزو نو دلته موږ پاتې کیو. نو بیا الله تعالی موسی علیه السلام ته وویله وای راشه چې اوس کتاب درکړم. کتاب ځکه چې قوم آزاد شو او ټول مسلمانان دي دوی له اوس د قانون ضرورت دی د هغه قانون مطابق او نظام ضرورت دی د هغه نظام د لاندې چې دنو خپل ژوند وستیر کی. پاکستان آزاد شو نو دا داسې نه ده چې اوس به خپله مرضي کې اوس به د دې دپاره څه دستور به یو څه قانون به یو د هغې مطابق به چې دی نو خپل ژوند چې دی نو هغه به تیری. او د دې دستور دپاره چې دی نو علماو ډېر محنت کړی و. ښه علماو مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله، مولانا سید سلیمان ندوی رحمه الله، مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله دیو د دې دستور پاکستان دپاره چې دی نو غټ کوششونه وکړه چې په دې دستور چې دی نو د قرآن او سنت مطابق چې دی نو هغه د دې نظام او دستور جوړ شي. او په دستور کې دا خبره لیکله چې د دې ملک اصل واکدار او اصل حاکم هغه به الله سبحانه وتعالی. دا د چا خیل د چا پارټۍ د چا ډلې چې دی نو ملکیت دا ملک نه دی. د دې اصل حاکم چې دی نو هغه به الله سبحانه وتعالی. خو ازادي نه ده دا لوی نعمت دی. ګورې ښه څنګه چې بني اسرائیل آزاد شو د فرعون نه او داسې ته د انګریزیانو نه آزاد شوې په 47 کې دا ازادي نه ده دا ډېر لوی نعمت دی. ګورې او د دې ازادۍ او د دې نعمت تپوس چې دی نو د کشمیریانو نه وکړه د مقبوضه کشمیر د مسلمانانو نه وکړه چې ازادي څومره لوی نعمت دی. دا د فلسطین د مسلمانانو نه وکړه چې هغوی د اسرائیلو په ظلم کې چې دی نو ګیر دي او دلته چې دی نو د هندوانو په ظلم کې چې دی نو مسلمانان ګیر دي. نو په دې باندې د الله شکر ادا کوه چې الله تعالی آزاد ملک چې دی نو هغه درکړو. داسې نه ده چې بس ډانسونه کوه مجري کوه او ګانې بجانې لګوه او دا څه ده ازادي ده. دې ته ازادي نه وایو دا خو لوپري ده دا خو د الله نافرماني ده. هغه رب تعالی ازادي درکړله نو د هغې ته سجدې ولګوه د هغې چې دی نو شکر ادا کړه. نو موسی علیه السلام لاړو کوی تور ته او خپل ورور چې دی نو هارون علیه السلام دې قوم ته چې دی نو پرېښودلو چې دیو ته بیان کوه واز نصیحت ورته کوه او د دیو خیال ساته او زه کوی تور ته لاړم او الله تعالی ماله هلته کتاب راکړ. موسی علیه السلام سره الله تعالی وعده کړو د 13 شپو دا به 13 روزې نیسي او اعتکاف کې به کینی 13 ورځې. خو بیا چې دی نو دا 10 ورځې پکې سیوا شوې. سورې اعراف کې 30 راغلی دی او دلته 40 دی. دا 10 بیا ولې سیوا شوې د دې جواب چاته معلوم دی؟ دا څه چل شوی و چې دا 10 چې دی نو نورې پې سیوا کړي. دا داسې چلو چې موسی علیه السلام هلته لاړ شي دا به روجې نیسي. په دې روجه کې نه دی روحانیت زیاتېږي. روحانیت
چې سړی وږی په دې کې د فرشتو غوندې کې صفت پیدا کېږي او عاجزي پکې پیدا کېږي، الله ته نږدې کېږي الله ته. او په دې اعتکاف کې چې د روحانیت زیاتېږي، سړی په یو ځای کې چې د راټول شي کېني او د الله تعالی په باره کې چې د سوچ کوي، فکر کوي د الله په دې کائنات کې، دا روحانیت نه ده، په دې کې طاقت او قوت پیدا کېږي. ځکه الله تعالی به سره هلته خبرې کوي او الله تعالی به هلته کتاب ورکوي. د دې دپاره روحانیت طاقت ضرورت دی. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی خوا لځي په معراج په موقع باندې، نو جبریل راځي، جبریل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې اپریشن کوي، دا صفاکۍ بالکل، او یو کاسې راوړلو د ایمان او د نور نه ډکه وه، دا زړه یې له په هغې کې کېښودلو، واپس یې وګنډلو. ځکه چې هلته ځي پره نو هلته چې دی نو روحانیت ضرورت دی، د دې خوراک دنه ضرورت نشته، هلته یو طاقت ایمانی طاقت ضرورت دی، البته الله ته نږدې کېږي. نو موسی علیه السلام 13 روژې چې دی نو هغه ونیولې او اعتکاف کې ناست و. او بیا چې سړی دا روژه ونیسي نو د دې د روژې دا وږم نه دی، د دې معده چې خالص شي، د دې دا وږم یې چې بار ته یې محسوسېږي، دې ته خلوب وایي په عربۍ کې. دا د غاښونو بوی نه یو، د خولې بوی دا نه یي، دا د معدې چې سړی روژه ونیسي دا داسې وږم راوچتېږي. دا الله تعالی ته د ریح او د مشکونه نه دی، دا غوره دی دا بویو. نو موسی علیه السلام چې 13 روژې ونیولې، نو ځینې سادهګانو پکې داسې ویل چې موسی علیه السلام مسواک وکړو، نو ځکه ورته الله تعالی زور نه ورکړه چې اوس 10 ورځې نورې تېره کړه، خو دا خبره غلطه ده. ځکه مسواک خو د الله تعالی چې نو خوښ دی، نبي علیه السلام په دې باندې امر کړی دی. که زما امت ته مشکل نه وی نو ما به ورته د هر مانځه دپاره چې دنو حکم کړی وی چې هر مانځه ته چې مسواک کوئ. السواک مطهرة للفم و مرضات للرب. مسواک نه دی، د رب د خولې صفایي ده او د الله رضا ده په دې کې. نو بیا تفسیر زاد المسیر والا لیکلی ابن جوزی چې موسی علیه السلام دغه وږم محسوس کو 13 روژې پسو، نو دا یې ویل چې زه به د الله تعالی څخه خبرې کوم، نو هسې نه چې زما د خولې نه دا وږم راوچت شي او بدبویي راوچته شي چې دا نه یو، نو څه بوټی چې دی نو وخوړو، د هغې بوټي په وجه باندې یا وږم چې دی نو ختم شو. چې وږم ختم شو بس الله تعالی ورته وویله وایي اوس به 10 ورځې نورې تېرې چې دا وږم واپس پیدا شي. نو معدې دا وږم چې واپس پیدا شي نو هله به چې دی نو تا ته کتاب میلاویږي او زه به درڅه خبرې کوم. نو 13 ورځې وې، نو 13 نه بیا 40 ته ورسېږي. او موسی علیه السلام دلته تللی و او شاته په دې بني اسرائیلو کې یو سړی و، د هغې نوم و سامري. په دغې میدان تیح کې د دې په باره کې هم تفاسیرو ډېرې خبرې لیکلي چې د دې سامري نوم نه و، د دې نوم هم وایي موسی و. تفسیر خازن لیکلی او دا چې دی نو غلط نسب و، د غلط د نسب د وجې نه چې دی نو مور یې چې دی نو راواغېستو په ماشوموالي باندې او ویوړو ځنګلو ته په یو ځنګل او په یو غار کې چې دی نو کېښودو. او وایي جبریل به راتلو، جبریل به علیه السلام به د دې تربیت کولو، دا خوله به وله په دې دا ګوته به وله په دې خوله یې کېښودلو، نو دا به یې رورله، د دې نه به چې دی نو دا غټېدو. او دا موسی علیه السلام نه دی، دغه د فرعون په کور کې چې دی نو لوی شوی دی. وایي د یو تربیت جبریل کړی دی نو کافر دی، او دا کم چې پیغمبر دی دا چې دی د فرعون په کور کې لوی شوی دی، غټ شوی دی، او پیغمبر دی او نبی دی او رسول دی، اوچت انسان دی. نو دوی چې کله په
په دریاب باندې پورې وتله او موسی علیه السلام هلته لاړو کوی تور ته. نو دې د بني اسرائیلو دا سونه نه دي، چاندي او سونه دا چې دین راجمع کړله او دې ته یو اور بل کو دا یې ولي کړله او د هغې نه پسې چې دین د دې نه یو سخی جوړ کو او په هغې کې چې سوري موري وکړله او کله چې دیو پورې وتله په دریاب باندې جبریل جبریل پیژاندلو، جبریل یې لیدلی و مخکې په وړوکوالي باندې. نو په دې لارو کې چې دی نو جبریل راغلی دی، نو جبریل په اس باندې چې دی نو سور دی، نو د هغې د قدم نه چې دی نو دا چې قدم په کوم ځای باندې ږدي نو هغه ځګی چې دی نو شین کېږي. نو دې سامري دې چل وکړو چې دی د هغې ځګي نه خاوره راواخیستله. جبریل اس په کوم ځای باندې قدم ږدي هغې ځای نه خاوره رااخیستې وه ورسره وه او چې کله یې دا سخی جوړ کړو په دې سخي کې چې دی نو دا خاوره دننه ور واچېدله. نو دې چې دی نو یو اواز شروع اواز به کولو نو دا سامري ولګېدلو وایي راشئ وایي موسی خو نشته دی او ستاسو رب چې دی نو هغه دا دی نعوذ بالله او دا ستاسو رب دی او د دې چې دی نو بندګي کولو. نو دیو دا سخی ولې دغه کولو دا به مصر کې نه و، دیو دا فرعونیان چې دی نو لیدله، دیو ته د غواګانو د دې چې دی نو عبادتونه کوله. نو دغه لیدلو نو دلته چې دی نو دیو چې دی نو دغه شی چې دی نو جوړ کړو او هارون علیه السلام ورسره دا بحث کوي وایي دا مه کوئ او د هغې خبره چې دی نو هغه نه منودله وایي موسی علیه السلام نشته او دا دغه چې اواز کوي نو خدای چې دی نو نعوذ بالله راغلی دی او په دې سخي کې چې دی نو حلول کړی دی، حلول په دې کې چې دی نو ننوتی دی او قوم یې ته ګمراه شو چې موسی علیه السلام ته څلوېښت ورځې هلته تېرې کړې او کتاب ورته میلاو شو، تورات ورته میلاو شو او دا 15 تختۍ وې او دا چې کله راغې الله تعالی ورته ویلم چې قوم دې ګمراه شوی دی. و دې چې کله راورسېدلو چې قوم یې ولیدلو چې قوم د سخي بندګي کوي او شرک یې کړی دی، نو موسی علیه السلام د ډېر غصې نه او د غضب د وجې نه تختۍ چې دی نو غزار کړې او درې تقریرونه یې وکړله. یو خپل ورور ته هارون ته علیه السلام هغې د یختونه راونیو وایي داسې چل شوی دی وایي تا ته ما دا قوم نه ووله کړی. نو هغه ورته وایي زما د مور زویه وایي ما د یختونه مه راکاږه او د دې خلکو مخکې چې دی ما مشر مه وه، ما په دیو باندې خپل ښه کوشش چې دی نو هغه کړی دی و دیو زه کمزوری ګڼلی وم او قریب و نږدې و چې زه یې وجلی دی. بیا موسی علیه السلام د خپل ورور دپاره د الله نه بخښنه وغوښتله. بل خطاب یې چې دی نو قوم ته وکړو چې څنګه چې دی نو تاسو ګمراه شوي یو، نو قوم ته چې دی نو وویل چې الله ته توبه وکاږئ. او دریم خطاب یې چې دی نو بیا سامري ته و، سامري هغه سخی چې دی نو راواخیستو ماته کو او ویسېزلو او سمندر ته چې دی نو ور واچېدلو او سامري ته چې دی نو خیرې وکړلې زه الله دې تباه که او تا ته چې دی نو څوک دی چې دی نو نږدې نه درځي او بس چې دی نو هغه لاړو بیماري ورته ولګېدله لامساس چې چا به نه شو ټچ کولی چې تبه غوندې کې دغه پرې راغل وه چې چا به ټچ کولو نو هغه بیماري چې دی نو بل چاته لګېدله لاړو چې دی نو ایسته غرق شو. نو په دې آیاتونو کې چې دی نو دا خبره ذکر کېږي وإذ وعدنا یاد کوئ هغه وخت کله چې موږ وعده واخیستله موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة 40 شپې. دا شپې ځکه یادوو چې د عربو دستور دا ده چې هغوی یا تاریخ د شپې نه حسابېږي، د ماښام نه چې میاشت راوخیږي قمري د دې نه تاریخ حسابېږي او موږ یې د سهار د ورځې نه حسابوو. حالانکې دوانه تاریخونه نه دي، دا د شپې نه چې دی نو شروع کېږي. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوو سخي لره. ولې په سخي نیولو کې ګناه ده څه؟ سخی خو هر څوک نیسي نو داسې وایه الهن تقدیرات بوله چې دی نو راوباسې. تاسو ونیوو سخی معبودو په عبادت سره هم چې دی نو ونیولو
من بعد ورستو د تلو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو وایي دا ظلم کوونکي په دې شرک کولو سره. شرک څه شی ظلم دی چې د الله حق راوالی سړی او بل ته ورکړي دغه ظلم دی. رکوع سجده سړی راوالی او غیر الله ته ورکړي نو دغه څه شی دی شرک دی او دغه ته ظلم دی. ظلم وایو د الله حق راغستل بل چاله ورکول. ثم عفونا عنکم بیا موږ معافي وکړه تاسو ته. دا بل انعام په بني اسرائیلو باندې من بعد ذلک ورستو د شرک کولونه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ چې تاسو شکر گزار شئ او شکر زده کا. شکر چې دنو پرز دی ښه شکر به وکړئ. شکر په معنی شکر لغوي معنی دا چاقېدلو طاقت ورکېدلو. شکر چې څوک وکاږي نو الله بوله دا انعامات نورم ورکوي. عرب وی شکرت الدابه وی حیوان او څاروی چې دنو چاق شو وی واخو غیا وخړل وی دا څاروی چې دنو چاق شو. نو شکر لغوي معنی دا چاقېدلو چې سړی شکر وکاږي په نعمتونو به نو الله بوله دا نعمتونه چې دنو نورم ډېر یو او په شکر کولو باندې به د الله د عذاب نه چې دنو بچ کېږي. ښه الله دې خلکو له عذاب نه ورکوي څوک د الله شکر وکړي. د شکر دپاره قاعده دا ده چې شکر به یو وکاږي په زړه سره. د زړه شکر څنګه دی؟ په زړه کې به د الله سره چې دنو محبت وي. د شاکر به د مشکور سره چې دنو محبت وي مینه به یو نه د زړه شکر دی. د جبې شکر دا دی قولی چې سبحان الله او تسبیحات او حمد او ثنا او صفت به د الله بیانې دا د جبې شکر دی. او د بدن شکر دا دی چې او بدن سره او بندگی کې ښه اطاعت او بندگی وکړي. افلا اکون عبدا شکورا آیا زه د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نشم؟ عبادت او اطاعت نه دی دا شکر دی. ګوره بیا به دا نعمت نه دی دا به را پایا دی د دې به اقرار کوي. اقرار چې الله دا دې را کړلی بچی دې را کړلی ځواني دې را کړله طاقت دې را کړی دی مال دې را کړی دی دا به را پایا دی اقرار به کوي. الله را پایا دی به دې به شکر ادا کوي. او بل چې شکر ادا دی دا د دې چې دا به د الله په اطاعت کې استعماله. مال د الله درکړی دی شکر ادا کا د الله په دین کې خرج کا او دا د الله په نافرمانی کې خرج کول دا ناشکری ده. ګوره مال دولت او شکر چې دنو په ځان باندې راښکاره کول نعمتونه را یادول او په ځان باندې راښکاره کول او په انسان کې عاجزي او خشوع چې دنو هغه پیدا شي نو دا انسان به شکر گزار شي. دا غي نه پس بیا وایي وایز آتینا موسی الکتاب یاد کړئ هغه وخت چې کلم نور کو موسی علیه السلام ته کتاب. دا بل غټ انعامو چې دوی ته جدنو کتاب ورکړلی شو او دا په یو ځل باندې ورکړلی شو. خام لیکلی شوی په تختو باندې او زموږ نبی علیه السلام چې الله ورکړی دی نو دا نازل شوی دی او لږ لږ چې دی نو راغلی دی. ځکه دلته مشرکینو کافرانو یهودیانو عیسایانو ټول مخلوق خو چې دن مسلمانان نو که نه نو ځکه لږ لږ نازلېدو. هلته بني اسرائیل په یو ځای مسلمانان دي نو کتاب هم ورته په یو ځای چې دن ملاو شو. هغوی ته د قانون چې دنو ضرورت و چې داسې انسانان پرې نه ښودی شي ځکه بیا ګمراه کېږي. نو د کتاب باندې به څه چل وکړي لعلکم تهتدون چې تاسو سمه لار بیا ومومئ. تاسو په هدایت باندې شئ تاسو الله ته ورسېږئ. سمه لار به د کوم ځای نه زده کوې د کتاب نه. الله ته په څه باندې رسېږي؟ په کتاب باندې. کامیابي ورته په څه باندې ملاوېږي؟ په کتاب باندې په دې قرآن مجید باندې. خو دلته د الکتاب نه مطلب څه شی دی؟ تورات دی. ښه تورات نور کتابونه نه دي ویلي. د پښتو د اردو کتابو د پښتو اردو کتاب نه دی. فامنتو بالله کې الکم کوم کتابونو باندې ایمان راوړو؟ امنتو بالله و ملائکته و کتبه
په دې کې د پښتو د اردو کتاب شته یا د ساينس یا د مشرقي علومو یا د بلچا کتابو یا د پیر صاحب کتابو اب بخاری و مسلم هم پکې نشته ګوره صرف آسمانی کتابونه نو دا کتاب د ښا تورات والفرقان او دا تورات نو دا فرقان وګوره فرقان څه ته وایي فرق راوستون کې په منځ د حق او د باطل کې چې حق هم ښودلی او باطل هم ښودلی و صحیح لاره هم ښودل وه او کږه لاره هم ښودل وه غزوه بدر ته هم فرقان ویلی شوی دی یوم الفرقان په دې وجه چې په هغې باندې فرق راغلی و د حق او د باطل نو زموږ قرآن هم چې دی نو فرقان دی او تورات چې دی نو په خپله زمانه کې څه و فرقان و وروستو بیا په هغې کې خلکو چې دی نو خپلې خبرې چې دی نو لیکل دي په دې دلته خو چې دی نو قرآن مونږ ته دا وایي چې دا سخی چې دی نو سامري جوړ کړی و خو په تورات چې اوس بایبل ګورې په بایبل کې چې دی نو په باب نمبر خروج کې لیکلی وایي دا سخی چې دی نو نعوذ بالله دا هارون علیه السلام چې دی نو جوړ کړی و دا دې یهودیانو خبرې دي پیغمبرانو باندې چې دی نو الزامات لګول دي ښه دې یهودیانو پیغمبران یې نه دي پرېښي دا غټ ظلم کړی دی او دویم د فرقان معنی چا ادا کړله چې د دې نه مطلب معجزې دي ښه کتاب هم ورکو او موسی علیه السلام نے فرقان معجزې هم ورکړی چې معجزې څه وې چې امسا وه یدې بیضا وه او نور هغه سمندر وهلو او نور دغه د فرعونیانو باندې دغه عذاب و ملخانو سندخې وې سپږې وې دا ټولې چې دنو معجزې وې په دې باندې چې دنو د دې نه دا پته لګي دا حق پیغمبر دی که نه دروغ نه دی باطل نه دی موسی علیه السلام حق پیغمبر دی لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت بیا ومومئ هدایت به په څه باندې ملاویږي په قرآن باندې دا قرآن نه دی دا حبل الله ده دا رسي ده ګورئ په دې باندې به الله ته رسېږي دا زده کا دې له ټیم ورکه چې الله تعالی سره چې دا تعلق چې دنو مضبوط شي حجي بیا ورته ګورئ وَإِذْ وَعَدْنَا او کله چې موږ وعده واخیستله موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة 40 شپې او چې اوس وایي یو سړی وایي چې زه 40 شپو له ځمه نو تا ته به څه تورات میلاویږي څه که نه ستا څه به الله خبرې کوي دا خو صرف موسی علیه السلام ته ویلو چې ته راشه خو موسی علیه السلام چې راغی نو بیا یې ګورې خپل ورور ته مو نه ویله چې ته اوس ته لاړ شه او نه بني اسرائیلو ته وویله چې تاسو لاړ شئ او که هسې سړی د روحانیت دپاره چې دی نو ځي زما یو ځګي ته لاړ شي جومات ته لاړ شي زم دا تبلیغي ملګري چې دی نو هغه ځي چله لګیو موږ په دې څه اعتراض نه کوو خو خبره دا ده چې ایسې دا دې فرض نه ګڼي چې خامخا به چې دی نو سړی 40 ورځې لګیو چې په دې کې به ثواب وي او که د دې نه یوه ورځ کم و نو په دې کې به بیا ګناه وي د دې نه بیا بدعت جوړېږي ښه که 15 ولګولې که 30 ولګولې که 45 ولګولې خو بالکل یو شی به ټارګټ کې نه چې تا هغه ټارګټ کې او بیا وایې چې په دې کې به ثواب دی او چې د دې نه کم وشو نو بیا به ګناه وي د دې نه بیا ګناه جوړېږي ښه بدعت جوړېږي نور تبلیغ ښه کار دی سړی لاړ شي دا هلکان پکې ښه کېږي بلمازه پکې ټکېږي یو روحانیت چې دی نو هغه کې ملاویږي ښه جي وَإِذْ وَعَدْنَا او کله چې یاد کړئ هغه وخت کله چې موږ وعده واخیسته موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة 40 شپې او موسی څه ته وایو ځینې تفاسیرو لیکلي چې مو وایي اوبو ته او سا وایي شجر ته وایي دا ورته زده کویو دا موره چې د نو راواغېستلو په اوبو کې چې د نو کېښودلو د یوې ونې لاندې سمندر کې او هغه چې د نو روان شو وایي دا د عبرانۍ لفظ دی نو ځکه ورته چې د نو په دې وجه وایي والله اعلم
وإذ وعدنا وکله چې موږ وعده واغسته موسی د موسی علیه السلام نه 40 لیلة 40 شپې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیو سخی لرا معبود یا تاسو وګڼلو دا نیوه معنی ګوره دومره صحیح نه راځي تاسو وګڼلو سخی اله معبود من بعده وروستو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکي په شرک کولو سره تاسو د دینه معبود جوړ کو شرک مو کو ثم عفونا عنکم بیا موږ معافي وکړه تاسو ته من بعد ذالک پس د دې شرک کولو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره تاسو شکر وکړئ شکر ادا کړئ او ایمان راوړئ او دا پیغمبر چې دین هغه ومنئ دا نعمتونه دي د مدینه يهوديانو ته را په یادیو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او کله چې ورکوم موسی علیه السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان او پرخ کوونکې او په منځ د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت واخلئ تاسو په هدایت شئ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الہ العالمین په صراط مستقیم باندې روان دي الہ العالمین د قرآن سره زموږ مینه محبت پیدا کړي الہ العالمین په قرآن باندې موږ پوهیږي د قرآن مطابق زموږ عمل نصیب کړي الہ العالمین د خیر او د رحمت باران وکړي الہ العالمین او په زیات کې الہ العالمین خپل خیرونه رحمتونه برکتونه په باندې راوړي نه عذابونه نه د فتنو نه آفاتونه الہ العالمین زموږ حفاظت وکړي دلته څوک راغلي ناست الہ العالمین درس ته هغوی مشکلات آسان کړي هغوی شرعي حاجتونه پوره کړي دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي څوک دا درس اورین الله دا هغوی هم شرعي حاجتونه پوره کړي د دنیا او د آخرت خوشحالي نصیب کړي الہ العالمین زموږ بیمارانو د شفا عاجله کامله ورکړه الہ العالمین څوک په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الہ العالمین د خپلې بندګۍ دپاره ول صحت ورکړه الہ العالمین موږ په قرآن باندې پوهه کړه زموږ په علم کې الہ العالمین اضافه وکړه الہ العالمین زموږ خطایانې ګناهونه شوي الہ العالمین د هغې موږ ته معافي وکړه الہ العالمین په موږ باندې خپل رحم وکړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك